دا ډېر موږ ته د افسوس خبره دا ده چې زما بچی راوځي او د کور مخې ته د وینو ډک زه په لاس کې نه باسم. اول ځل کې زه د دې خپل پولیسو حالت دا یوه ګیله ترې کوم چې زه خپل کور مخې ته محفوظه نه یم نو بار به ته ماله سہولت راکړي. इस इलाके में ये पहली वारदात नहीं है. मुतअद्दिद अफराद से मोबाइल छीने गए हैं. इसका पुलिस की जानिब से कोई सदेबाब नहीं किया गया और उसका खुमियाजा आज अहले इलाका को इस सूरत में भुगतना पड़ रहा है कि एक नौजवान बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए. همدا دي چې څه واردات وشي بس په دې هدیره باندې ټول ورخوشي که غلي که هر شي ګوره هغې څو هلته ګرځي د خدای شی دا علاقه ترې ډکه ده دا هدیره ترې ډکه ده دا سنیچران دي شی دي دا دومره شی ګرځي چې دا ټول رشید ګاڑی ترې ډکه ده. चंद रोज़ कबल पेशावर पुलिस ने एक रात में 12 पुलिस मुकाबलों के दौरान कई रहज़नों मनशात फरोशों को अंजाम तक पहुँचाया है. ताहम ये ऑपरेशन ये मुकाबले कारगर साबित नहीं हुए हैं. चौकी खो बिल्कुल دا خو چوکي والا خو چې ګش کوي نو رابشي نو غل خو چوکي والا د انتظار نشي کولی چې تاسو راشئ او موږ دلته کیو. नाजरीन आपको इंतहाई अलमनाक वाक़े से मुतल्ला करने जा रहे हैं. मैं इस वक्त चौकी तौहीदाबाद के सामने मौजूद हूँ. इस चौकी से चंद गज के फासले पे एक 18 साल नौजवान को रहज़नों ने बेदर्दी से कत्ल किया. मुसल्लह रहज़न उस नौजवान को कत्ल करने के बाद उसका और उसके साथ मौजूद मज़ीद 2 साथियों का मोबाइल फ़ोन लेकर फ़रार हो गए. हम मकतूल के वर्सा और पुलिस से बात करेंगे कि पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और जो मकतूल था उसका नाम क्या है, वो क्या काम करता था, कौन सी क्लास में ज़ेर तालीम था और उसका मुस्तकबिल में क्या बनने का ख्वाब था. खुद तासु له ټولو الله ور صبر درکړي. ډېر افسوسناک ډېر دردناکه واقعه ده. دا واقعه څنګه پیښه شوې ده او تاسو ته څنګه خبر شوې؟ یاره زه خو موږ باره بیټه کې ناست وو ورونه مې وو زامن مې نور وو دی هم راته ناست وو قهوه چې هم وڅښلو بس داسې بار ته ووتلو او زه خو د خدای شهر 2 ملګري سره نور ما نه و لیدلی زه ترې نه وم خبر خو یو هلک راغی وایي هغه هاشم چا ویشتو نو چې موږ ورغلو 2 ملګري سره نور په د موټرسایکل باندې کسان راغلي وو بس ډزې یې په کړی وو بس موبایلونه یې ترې اخیستي وو او د خپل کور مخې ته یې ایشتي وو. د سره یو دی او 2 ملګري سره نور هم په دې ګلۍ کې دي هغه دواړه ورسره وو بس هغوی نه یې موبایلونه اخیستي او د ده نه یې هم اخیستي دي او 3 هلکان او 2 غله او غله خو پته نه لګي بس پته نه موږ خو نه دي لیدلي خو هغو به لیدلي هغه هلکانو ټول دغه ورکړی بس هغه کې یو ډز کړی دی او بس دی به لګېدلی په دې سینه باندې لګېدلی و. د عمر سامره او د څه کار روزګار یې کولو سبق یې ویلو؟ دی جی سبق یې ویلو 12م فرسټ ایئر کې وم داخل دی جمال کالج کې و او عمر یې تقریبا د 18-19 سال پورې و. دا واقع خو کور مخې ته شوې ده خامخا د دننه زنانو به مردلي نو د ده مور بیبي د ده خویندې هغې څنګه څه طبیعت دی کیفیت یې څنګه دی؟ نو کیفیت خو نن ما سره د عام خلکو کیفیت دومره خراب دی ځکه چې زموږ خو خپل داسې حالات دي چې د بلکل زموږ کې خو ساه نشته روح را پکې نشته بس صرف بس یې ګرځو او دا بچی مې ډېر نازولی او ډېر اوس د سیروزې نه راغلی و بېګا 12 بجې سیروزې نه راغو او ماخستن 11-11:30 بجې دا واقعه وشوله. دا ستاسو سویم نمبر زوی و؟ دا زما اخري زوی 5م نمبر و. د اخرنی خو ډېر نیازبین سړی د ډېر نازونو او اداونو چته دا راته ووایه چې دې څه خواهش و چې دې سبق ویلو نو پس د زه به څه جوړېږم؟ नाजरीन जवां साल बेटे के दुख का अंदाज़ा आप इस बात को देख के लगा सकते हैं कि ये अपने ज़ब्त पे काबू नहीं रख सके, अश्कबार हो गए हैं. हम इतनी देर उस हाशिम जो सिर्फ मोबाइल की वजह से कत्ल किया गया है उसके मामू से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है. دا تاسو د واقعي څنګه خبر شو دا خو تاسو خورئ و د تاسو سره څه ګپ شپ لګولو څه به وې څه خواهشات یو څه د مقصد و چې زه چې لږ تعلیم مکمل کړم زه به څه کې دی لکه بس خپل تعلیم یې کوو دې نه د دې اوښې زموږ بل رور دی کشر اما سره وهلته دیر کار نه کوي زه پورې غاړه اوسېږم او هغه زما نه را روان شو ما ته ویل ته هم راشه ما مالته بس زه بهر لږ پیسو پورې لاړم صدقه مې کوم بس نیمه ګنټه پس راله اطلاع راله چې هاشم چا ویشتو او بس موږ د بس ووایي موږ به هېڅ نشو ویلی موږ د الوا چراکو نه ځوانه دا راکړو د سی سی پي صاحب نه چې موږ ته د انصاف میلاو شي موږ بېګا د علاقې احتجاج هم کړی
او خو نه ډي اس پي صاحب اس ایچ او صاحب نه زموږ دا تمه ده انشاءالله چې موږ ته به انصاف راکړي. نن زما ردي بچي سره وشوه، دا زما خوریا دی، بچی مې دی، دا موخې دی، سبا د بل بچي سره هم کېږي. په دې ټولو خورینو کې زموږ دا خوریا داسې و چې په دغه ټیم باندې 12 بجې خوشا دی دغه نه رالو، سیروزې نه رالو، او دی ډېر یو خاموش دغه و. जी, उनके मामू का कहना है कि वो हाशिम जो था उसका दीन के साथ लगाव था, तबलीग में 3 रोज़ लगाकर दोपहर को आया था और रात को ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है. हम उनके वालिद साहब से दोबारा बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने दिल का हाल बयां कर सकें. ताज मोहम्मद साहब दा रात हुए इसासो इलाका के इसासो पकुसे मखदा वारदात कीगी और इसासो इलाका माशाल्लाह से दलता रौनक ज़्यादा थी. नो दा सब वजह था इसासो इलाका के आगे वक्त तनान नो सब वजह دا واقع وشو. سر دا واقع چې کم ټیم راغلی دې ټیم کې لږ باران راغو، طوفان بجلی لاړه او بجلی د وجې پته نشه تیاره ولګېدله. خو دا هلکان خو دا خو ډېره چالو کوسم ده او دغه ساعت یې پته چې دا اچانک بس راغلي و د رشید ګړی نه و، بس ده به دوی باندې راغلي یم، دا د دوی موبایلونه دوی نه اوچت کړي دي او بس بیا تللي دي. شاید چې څه ټیم را 11:30 بجې تقریبا داسې به وو، یا 12 پاو کم 12 یا 11:30 بجې د دې ټیم کې غالبا چې دا واقع شوی و. इसासो इलाका की पुलिस गश्त कोي کنه بس څوک نه راځي؟ نه پولیس خو ګشت کوي، خو ماښام کې دا بیا د ماښام وروسته چې روژه ماته شي بیا هم راوځي داسې د تراو ټیمه پوري، خو د هغې نه بعد کې بیا نه وي. او اصل کې زه د دې خپل پولیسو حالت دا یوه ګیله ترې کوم چې زه خپل کور مخې ته محفوظه نه یم، نو بار به ته ماله سهولت راکړې. لږ په دې ځای کې د لږ سی سی پو صاحب هم د ووایي چې دا کمزوري ډېره زیاته ده، ځکه چې یا دې د هدیره کې چوکۍ جوړه شي، دا خو په ما وراله سبا په نورو را روانه ده، دا واقع سبا په نورو راځي. همدا دې ځای کې چې څه واردات وشي بس په دې هدیره باندې ټول ورخوشي، که غلي که هر شی ګوره هایس وهلل ته ګرځي، د خدای شی دا علاقه ترې ډکه ده، دا هدیره ترې ډکه ده، دا سنیچران دي شی دي، دا دومره شی ګرځي چې دا ټول رشید ګاډۍ ترې ډکه ده. نو ستاسو د کور نه خو لږه فاصله باندې چوکۍ هم ده که نه؟ چوکۍ خو بالکل ده، خو چوکۍ والا خو چې ګش کوي نو را بشي، نو غل خو چوکۍ والا د انتظار نشي کولی چې تاسو راشئ او موږ دلته کیو. پوه شوې؟ دله پکار چې دې ځای کې دې چوکۍ مقرره کړي په دې هدیره کې. موږ خواست هم وشول او سار په نورو راځي، په هغو باندې مې زړه خفه کېږي. بیا موږ د دې علاقې اوسېدونکي موږ هم دلته اوسېږو، دلته زموږ کورونه دي، شهداد هم دی دلته، د وخت نه هم دلته پراته خپل پردی هم د رشته داران دي، دا ټول زموږ خپل خلک دی دلته. او مور بیبي د کمرې ته ګوري، هغه شیانو ته ګوري، نو هغه څنګه د هر څه برداشت کوي لګي؟ مور بیبي غریبه خو لا راغلی هم نه ده، هماغه ورور په کور کې لایي هملته یې موږ دې کور کې اوسېږو، هغو هلته دي. لا فی الحال هلته خو بس داسې ماتم دی چې زم چې ورشم بس بیا مې خپې بېدم. मकतूल हाशिम के वालिद साहब की बातें आपने सुनी. उनका ये कहना है कि इनके घर से कुछ फासले पर एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ खुलेआम जारी हैं. आइस फरोश, मनशात फरोश और दीगर जराइम पेशा अफराद जिनमें रहजन मौजूद हैं, बाकायदा यहाँ पर मौजूद होते हैं, अपना उनको उन्होंने ठिकाना बनाया हुआ है. पुलिस की गश्त के हवाले से और पुलिस की कारकर्दगी के बारे में इनका ये कहना है कि तरावे के बाद यहाँ पे पुलिस का नामो निशान नहीं होता है, पुलिस अपनी चौकी में दुबक के बैठ जाती है. सबसे अहम बात यह है कि इनके घर से कुछ फासले पर ही पुलिस चौकी है, तौहीदाबाद चौकी इसको कहते हैं. पुलिस की कारकर्दगी पे ये इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं. इनको जो तसल्ली दी गई है, इनका ये कहना है कि पुलिस ने इनको ये यकीन दहानी कराई कि इनके बेटे के जो कातिल हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा. ये पहला वाक़या नहीं है, इस किस्म के वाक़यात अक्सर रूनुमा होते रहते हैं. चंद रोज़ कबल पेशावर पुलिस ने एक रात में 12 पुलिस मुकाबलों के दौरान कई रहज़नों मनशात फ़रोशों को अंजाम तक पहुँचाया है. ताहम ये ऑपरेशन, ये मुकाबले कारगर साबित नहीं हुए हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल हाशिम का जान से हाथ धो बैठना है, और वो भी फ़कत एक मोबाइल की खातिर. मकतूल हाशिम के बड़े भाई और दाईं जानिब उनके मामू मौजूद हैं, और ये वो मकाम है जहाँ उस नौजवान को दरिंदगी का निशाना बनाया गया, बेदर्दी से कत्ल किया गया. मैं उसके भाई से बात करता हूँ. موږ 15 ورونه یو او یو ورا کې دا د شهید شو، څلور پاتې شو. موږ یو ورور مې دوبۍ کې مانه کشر دی، هغه هم وسره ورسېدلو، نور دلته یو د پنجاب تلګن کې هغه پرون راغلی دی، یو ورور مې دوبۍ کې هغه وسره ورسېدلو. نو دا خو ظالمانو خپل کور مخې ته شته. نو ستاسو د کوڅه کلاوه د مخکې لارې شته ورته؟ دا لار ده که نه، مخکې لار د کلاو ده، بنده نه ده، کلاوه کوڅه ده. د ته یې کړی دی سرجي کشر ورور مې و،
او 19 کاله عمر یو فرسټ ایئر کې سبق ویلو او داسې سړک و چې نه پکې صدقه وه نه ښه نه بد ډېر سیده ساده سړی سیروزین هم سهار راغلی و زه اوس ما ورسره میلاو شوی هم نه وم بس زه ورسره میلاو شوی هم نه وم بس صرف روجماتې کې راسره میلاو شوم زه ورسره نور میلاو هم نه شوم ما ورسره بیا پته نه لګي دا ما ته داسې حادثه وشوله بیا سرجي زه سره میلاو نه شوم تاسو کشر ورو خمه رونه خپلو کې غپ شپ لګئ تاسو سره څه غپ شپ ولګ څه خبرې به کولې داسې خبره نه ده بس خپل منځ کې غپ لګول موږ دا 15 ورونه خپل منځ کې غپ ډېر زیات لګول موږ داسې سره دغه کړی نه چې موږ ورونه موږ داسې ویل لکه ورګري چې څه خواهش وو څه جوړېدل څه خواهش وو څه به جوړېږم چې لږ سبق مې وی تعلیم مې کو کاروبار به کوم څه روزګار به کوم کم طرف ته تلو که بهر تک خواهش وو نه ډاکټرۍ خواهش وو ډاکټرۍ خواهش وو زه ډاکټر جوړېږم تعلیم یې ویلو روزګار سے شوق نه و تعلیم سے شوق ډېر زیات و او تعلیم کې څنګه و قرآن پاک څه دینی سے روزن راه دینی سے سبق ویلو ها بالکل دیني مې ویلو ښه دیندار و او 5 وخته مونځ یې خپل کولو حالان کې موږ ته د مونځ دغه کوله چې مونځ ډېر دیندار و په خپله سیروزي له هم او خپل دغه سره مونځ اودس او خپل سبق سره شوق و تاسو حکومت نه څه مطالبه ده تاسو دا راته پیل وای چې تاسو په دې کوڅه کې د پیله وکړه دنه پیله شوی دي دینه پیلم شوي دي خو داسې کله نه ده شوې دومره زیاتی کله نه دی شوی مخکې کو بس داسې وشو چې موبایل یې واخیستو لاړو نه دغه اوس دې پیله ته موبایل هم اخیستی دی ډز یې پکې کړی دی ما ورور هم شهید کړی دی حکومت نه زموږ دا دغه دی چې موږ ته انصاف میلاو شي نو تاسو څه د مخنیوي نه ده کړې تاسو په علاقه کې دا وارداتونه کېدل نه داسې کله نه دی شوی سرجي که نه مخکې پیرن هم شوی دی هغې هم دغه کړی دی خو داسې لکه څه حادثه پکې نه وراغی نو چا دومره اګنور کړی نه ده دې پیله حادثه ډېره غټه شوې ده موبایلونو مطلب نو خلکو پروا نه ده کړې دا پیله داسې شو چې دی کې ځوان خپل ژوند بېللی دی بالکل همداسې ده سرجي مخکې موبایلونه تللي دي لکه چا دومره خبره نه ده کړې یو ورځ نیمه د خواري وایي که دغه منډه تړلی والي بیا چا نه ده کړې خو دا پیره پکې ژوند لاړی نو دې پیره ډېر شاهد شي پکې بس जी नाजरीन मकतूल के भाई का ये कहना है कि हाशिम को डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी दीनदार था 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करता था और अपने भाइयों को भी यही तबलीग किया करता था कि दीन की जानिब राग़िब हो जाएं इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इन्होंने एक ये इंकशाफ भी है कि इस इलाके में ये पहली वारदात नहीं है मुतअद्दिद अफराद से मोबाइल छीने गए हैं इसका पुलिस की जानिब से कोई सदेबाब नहीं किया गया और उसका खुमियाजा आज अहले इलाका को इस सूरत में भुगतना पड़ रहा है कि एक नौजवान बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए मेरे साथ मकतूल हाशिम के मामू मौजूद हैं इनसे बात करते हैं कि इनके इस बारे में क्या कहना है चूँकि ये मामू है आया इनके भी करीब होगा इनके साथ क्या बातें करता था कुछ दिल की बातें इनसे अगर की हों तो वो बातें हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं जी अखबल मुराद वेदार होते था मोहम्मद रियाज मानूम दे او اشم چود از موږ خورای دی انتهایی او خوشدل انسانو او موږ کله بچ اسلام آباد ته دی رااله نو موږ وګرځو را ګرځو خواهش دا و چې زه لکه سرکاري ملازم په خپل کور کام کې جوړ شم او زه د خپل ملک د دغه خدمت وکم دا ډېر موږ ته د افسوس خبره ده چې زما بچی راوځي او د کور مخ ته د وینو ډک زه په لاس کې نه باسم سیده موږ باندې یو د غم ډېر شدید غم موږ باندې راغلی دی د دې نه نور غم موږ باندې نشي راتلی سیده پلار یې داسې دی چې هغه راشي بېهوشه شي رونه یې راشي بېهوشه شي زما دا ریکویسټ دی اعلی افسران ته وزیر اعلی صاحب ته چې زر تر زره دی دا کم مظلم دا کم کس چې دی دا دی ونیول شي او انتهایی سخته سزا دی ورکړي شي نن خو زما کور روان دی زما بچی لاړی دی دغه نه او سبا بل ځي نه د دویمه ورځ ده دلته څه نه د کیمرو څه بندوبست دی ما ته رینګ وکړو ویډیو کال یې راته وکړو ما زه خورای مصروفه یم رینګ راته کوم ما ته څه پته ما به سب خبرې کړی وی ارمان تاسو اوس کېږي افسوس کېږي ارمان دومره ارمان مو ته کېږي چې د حد نه زیات یقین په الله وکړه چې ژوند خوند نه راکړي دا یو انتهایی شریفه کس जी नाजरीन उनके मामू का ये कहना है कि मकतूल हाशिम का एक भाई तलागंग में रोज़गार के सिलसिले में मुकीम था और एक बैरून मुल्क था उनको ये कहा गया सिर्फ कि उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ है हादसे के बायस वो बेहोश है और उसकी हालत तशवीशनाक है आप घर को लौट आएँ और जब वो यहाँ आए तो उनको असल सूरत हाल से आगाह किया गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं बाकी रहा इनका एक ये भी कहना है कि वो इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान था इनका उसके जो दीगर वर्स हैं सबका बल्कि अहले इलाका का अब ये मुतालबा है कि इन मुलजिमान को जिन्होंने ये सफाकी का मुजाहरा किया उनको निशान इबरत बनाया जाए
हम पुलिस से भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं, पुलिस के इस बारे में क्या कहने हैं, इब्तिदाई तफ्तीश में क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, आया CCTV फुटेज के ज़रिए मुलजिमों की शनाख्त हुई है नहीं हुई है, तमाम तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त SP सिटी के ऑफ़िस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ हम जो गुज़िश्ता शब रशीद गढ़ी में एक खूनी रजनी की वारदात हुई थी जिसमें 17 साला हाशिम को कत्ल किया गया और उस समेत उसके जो 2 साथी थे मजीद उसके साथ, इन तीनों से मोबाइल फ़ोन भी छीने गए। हम पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए आए थे कि इब्तिदाई तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, पुलिस इस केस को कब तक मंतकी अंजाम तक पहुँचा देगी। ताहम SP साहब उजलत में बाहर चले गए हैं जिसकी वजह से वो हम उनका मौक़िफ़ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हमें उम्मीद है कि पुलिस इस केस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचा देगी। कैमरामैन असद अली के हमरा शहजाद दुरानी, डेली मैदान, पेशावर।